أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. پټولنا مخش خزا دی جمیلہ گیلانی بشرا گوہر دی مولانا جمال الدین صاحب ادیغے امیش دوک درتا پرتلے او میش ترا اظہار یکجہتی شیخ بل اوز ملاو کولے بندی شکریہ ادا کروں چونکہ پرین بل پرین سے مسلسل میش داغا تقریر نہ کی ہر وقت تقریر خواندانوں کو چنوا خالق کردرمی پکور دو چیغے تمیش مکاویر کی خپٹول ناغاٹا خبر دادو چدازی چرکیم نوست خالق تھی دی شمالی وزیرستان نا دیخ پل کورینا بگورینا پریشی دی ورے زنا پدے بندے لکاوے کرڑاوے خرچاشی ادھے خال کے یو درد دا یو مسئلہ دو دی ایغے مسئلے دے پورا پدے چوک بندے نوستی زپا انتہائی افسوس سر خبرہ کو چیز سمرا سرد محری دو دے صوبائی گورنمنٹ چتر دے وقتا پیرے دیتا یو ڈیلیگیشن تشکیل نکڑو چی مذاکرات ہوشی چی کم از کم دمیش داغا فریو دیتا و خورسیشی چی آیا داد دی پواز شدا کا پواز شیندا کچرت دا مسئلہ دی جورسٹرکشن نبہاروی دیتا مسئلہ حل کوائی نشی حکوکور تو چی دا سوئی چی میش خواسا سلیکٹیڈی میش سر دا اختیار نشتا تو سے مرش لوٹ شئی تخفل فریاد تو سے مرش نیرا قوت دیتا ورہ سوئی پٹولنا غاٹا خبر دا چی کم ارتنین کا سیاسی جماعت سر تعلق لرین کا خلق دا دیگے پکدامے جرے جی وزیوں سے تجویز پیش کوا پرین ماں سے تجویز پیش کریوی کچرتا چاہتا خواند ورکڑو خودیرہ شاہ کنوی آغا الفاظ میں اول نوا پاس تھی یو خدا خبرہ چدازی رکیم خلق روغلہ دا ایدے اخپل ایوہ لیمیٹیڈ مسئلہ دو ایدے اخپل لینڈ ایشوز دی مرلے ورکی دی بکار دادا چدے کم ترے نکاتی مطالبے دی چکا زردریمو کیو بل سیاسی تاجر سامان دا دری سرا چکی میں مطالبے دی داغا بندمیش فوکس ہو کی کچر تمیش فلسفے ہوش دیوی دیوی غریبون ایدی دا مسئلہ پسرد خناش پروزی ہمیش یقیناً دے پاکستان ڈیرے مسئلے دی اگر تین کے سیاسی لیڈروں نا ایدین آمد آتا ہو کو دو لیکن سننگے جمال الدین مولی صاحب یا جمیلہ گیلانی صاحبہ مختصر واقشے ہمیش پدے مطالبے بندے دیکھ پل طرفنا یک جہتی اظہار اکڑو دا بیڈے رشاوی وہ دوئیما خبر دا چمیش دا ذکن کا دنوست خالق انتہائی تندہی سرا استقامت سرا اتفاق و اتحاد سرا دی سیاست نبلتر غیر سیاسی دخبرہ کہ ما دھرنا دو کہ میں احتجاجی پروگرام دا پدے بندے غیر سیاسی رنگ دیر چڑھاؤ کی امید دادا چدا بے میشتوس منزل تدراسی دے دے پورا یوم امید و معاون کلاموی زکا چه کدایشی امو بخبر سیاسی سکی سیوی دی بل بخبر سیاسی سکی سیوی کزا آور گڑاو دا کدایشی چه دی غریبونی دا مسئلہ دیرا وجداشی دا یو تجویز میدا چه باید چهار سرائی ایدیغ مظلوم خال کے ایدیغ مجبور خال کے چه دی دولتینا لیٹ شوی دی دی مارکیٹینا ختم شوی دی پی بنده میش فوکسو کی پی میش پلا توجه مرکوزا کی یو لیرا بل لیرا آؤٹ پوٹ خبر نشکی کامی کی کسی بے خلش کامے اصل توجه میش پدے خبرہ بندے پکور دو بلا دا خبرہ چی انشاءاللہ والعزیز کچیر تا موجودات دا عادات کاموی انشاءاللہ والعزیز چی میشتا سمرہ دا ملگری آرڈرو کوی دا غامرہ میش دخبل وطن نا پلائن کوچینا و خالق رغوڑی و پدے درنا شوے ایک وقت رسی شامل وی جسے پیرے دا درنا خپل منزل تا رسی دلینوی بلا میں دا خبرہ کردا چی دے درنے چکی ما کمیٹی دو باید چی دا دیو مسید درنے سرا پر رابطاششی زکر چی تقریباً مسئلہ میں وادو شمالی و دی جنوبی چی سمرہ مسئلے دی دا گاڑی دی چی میشتو سپلشے یک جہتی وی یو بل سر میں تعاون وی مٹتی یو بل سر ملاو کی انشاءاللہ والعزیز دا حکومات دا ریاستی ادارے دا بے پکوٹنے ٹیکنے مجبورے جی امیش مسائل بے انشاءاللہ والعزیز دمیش پہ تحلیز حال کبھی زپا خیر سے یو رے بیا دیگر تین کے خال کے محسن بھائی چوریزو نہ دائر دریمی یا نیرہ کی منتازمین دی دیگر ٹورے شکریہ ادا کہاں
ځکه چې اصل خبره دا ده چې د مظلوم سره ملګرتیا دا ډېره ګرانه ده ظالم په حق شي خو هر سړی لوسته کوي خو د مظلوم ملګرتیا دا اصل ده او په دې باندې به میشتوس انشاءالله العزیز په دنیا شاو په آخرت شاه سرخروي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین شرانو السلام علیکم زه تاسو ته سلام پیش کوم چې تاسو خپل حق دپاره داسې کلک په میدان کې ولاړ یئ او نن دې پېښور د اسمبلی مخامخ ودرېدلی نو زه تاسو ته سلام پیش کوم ځکه چې داسې وخت کې مونږ تېرېږو چې چغې وهو خپل حق او انصاف دپاره زیاتې چې شوې دی د هغې تپوس دپاره او غوږونو کې ټولو بوجې اچولي دي چې صاحب اختیار دی یریږي هغه یې د اورېدو نه هم یریږي چې چېرته د اورېدو ګناه کې ومنه نیسي نو زه تاسو ته وایم چې ډاډه اوسئ موږ ټول در سره یو په کار خو دا و چې نن د پښتنو ټول لیډرشپ دلته ولاړ وې او مجبوره کړی وې دغه اسمبلي او دا چې ګوډاګی چیف منسټر دی چې هغه راغلی وی دلته او تاسو سره یې خبرې کړې وې او که هغه دا خبره نشله کولی نو چې څنګه مخکې وویلی شو نو را دې شي فریاد دې وکړي تاسو ته چې زه بې اختیاره یم مونږ خپل اختیار چا بل چا ته سپارلی دی تاسو هغوی څخه ورشئ نو مونږ به بیا د دلته نه پاسېدو او هغې خلکو پسې به خو اختیار ستاسو دی زما ګران مشرانو تاسو خبر یئ چې تاسو په ووټ باندې د محسن داوړ په شانتې کس اسمبلی ته رالیږلی دی او هغه ورځ هم اسلام آباد کې وکتلل چې ستاسو نمایندې سره یې څه کړي د دې شرمناک چې کوم دغه د سره شوی دی دا زموږ نماینده دی زموږ د پښتنو مشر دی ستاسو په ووټ باندې راغلی دی ستاسو دپاره اسمبلی کې د حق او د انصاف خبره کوي او د الیکټډ ریپرزینټیټیو سره په اسلام آباد کې چې د حق او د انصاف خبره یې کوله پرامنه یې کوله نو دی کوم رویه کړې وه دا یې زه غندنه کوم هغه موږ به بلکل دا خبره نه منو موږ بلکل دا خبره نه منو چې زموږ مشران سره به داسې رویه کېږي او فخر کوو په محسن داوړ باندې مونږ فخر کوو په علي وزیر باندې مونږ فخر کوو په میر کلام باندې چې په دې حالاتو کې هم هغوی په میدان کې کلک ولاړ دي او د حق او د انصاف خبره کوي بله خبره دا ده چې مونږ یې تقسیم کړي یو ډېره موده تاسو چې څنګه جمیلې بیبي هم ووې چې تاسو ته به علاقه غیر وې او غیرو په شانتې دغه به کو خو فخر به یې کو چې دا هغه غیور خلک دي چې مونږ یې ډالرو دپاره ځان له استعمالوو هغې وخت کې تاسو په کار وئ اوس چې تاسو وایي چې د حق او د انصاف خبره کوو نو وایي دا ایجنټان دي نو ما ته دې ووایي چې تاسو کې کم یو داسې دی چې کم خپل حق دپاره چې خبره اوچتوي آیني خبره کوي نو هغه باندې تور پورې کېږي خو په دې به یریږئ نه دا به باچا خان هم پورې شوی دی مونږ یو پښتانه یو مونږ نه قبایل یو نه دغه یو او یو ځای به ودرېږو مونږ نه غواړو چې زمونږ دا سپین سرې مشران داسې به دغه کې راځي د خپل کورونو نه در په در دي ښځې در په در دي او دی شرمېږي نه لا اوسه پورې راغلي نه دي او مونږ ته وینا کېږي چې دا د پښتنو حکومت دی دلته کې شرم دې وکړي دی زه وایم چې راشي ستاسو دا چې کوم غوښتنې دي دا ګورې دومره لوی غوښتنې نه دي دا خو بیسک غوښتنې دي ستاسو په ځمکې باندې مونږ خو راغلي یو شمالي وزیرستان ته مونږ خو میرعلي بازار کتلی دی چې څنګه بد حال کې دی نو دا ستاسو خپل حق دا ستاسو خبره چې کومه ده دا دومره لویه دغه نه ده چې دا لا اوسه پورې حکومت نه دی راغلی یا که حکومت دا وزیر اعلی څه نشي کولی نو د فوج مشر ته وو چې راشي او تاسو سره د خبره وکړي او ستاسو سره یې چې کومې وعدې کړي دي هغه دې پوره کړي دا دومره لویه خبره نه ده او په دې باندې تاسو چې دا دومره وخت ستاسو ضایع کوي نو دې باندې خو ځای له شرم راتلل پکار دي
اسې زه تاسو سره یو خبره کوم منظور پښتین یې ولې نیسلی دی منظور پښتین د حق او انصاف سره ولاړ دی موږ دا هم غوښتنه کوو چې هغه دې زر ته زر کوشش کړی شي زموږ د مشرانو سره دې دا زیاتې پرېښودی شي تاسو نه دا هم غوښتنه کوم چې نن د ارمان لوني کلیزه ده تاسو ټول جمع یې ټول پښتون قوم خفه دی نو تاسو ته دا هم چې دوا به هم وکړئ یکجهتي به هم وکړو یو ځای به خپل دا غمونه به هم یو ځای دغه کوو او خوشحالي به هم یو ځای نو آخر کې زه دقه یو خبره کوم دا خبره زه اوږدوم نه ځکه چې موږ در سره یو او نه د خبرو باندې خبره کېږي خو محسن دا ورته زه دا خبره کوم چې دلته نه هم یو کمیټي جوړه شي او موږ کلک دا چې کوم ستاسو غوښتنې دي چې د دې دپاره هر مشر ته ورشو د پښتنو مشران به میدان ته راکوزیږي ډېره موده زیاتې وشو دا چې دومره زیاتې شوې دی دا ځکه شوې دی چې د پښتنو مشرانو هغه رول پلی نه کړ او ځکه دې وخت یو ویکیوم جوړ شوی دی یو ویکیوم مخکې جوړ شوی و چې د طالبانو بیا هغه فل کړ او زمونږ هر کور یې ړنګ کړ زمونږ بازارونه یې ړنګ کړل مونږ یې تباه او برباد کړو او مونږ یې بېدرکه کړو نن بیا یو ویکیوم جوړ شوی دی ښه بیا وی چې دا اوس اول طالبان راوستلی شلل مشرف راوستلل ستاسو په علاقو باندې قبضه وکړله ستاسو مشران یې ټارګټ کړل زموږ مشران پښتانه مشران یې ټارګټ کړل یو ویکیوم یې کریټ کړه او طالبان یې د هر نسل او د دغه راوستلل او په وزیرستان کې کېنول آینه پس اوس بیا راغلی وی چې دا اوس موږ صفا کوو پښتانه نه دهشتګرد دي موږ د دې پالیسۍ د دهشتګردۍ د دې پالیسۍ خلاف یو اوس وایي چې د دهشتګردو کې ښه او بد دهشتګرد دي نو دا دهشتګرد موږ ختمو چې کوم بد دي نو آی کې نور کورونه تباه کړل او خلک یې بې کوره کړل دا لوبې نورې نشي چلیدلی موږ د ډالرو په دې جنګونو کې نور نشو راتلی زمونږ بچو ته به ښه ژوند موږ غواړو مونږ د خپل بچو سکولونه آباد غواړو مونږ خپل بازارونه آباد غواړو مونږ خپل کورونه آباد غواړو بس دی نور دا مونږ نه منو نه دا دهشتګردۍ دا پالیسي منو نه دا د سټریټیجیک ډیپت دا پالیسي منو اوس به دا بدلوي چې زمونږ په علاقو کې خوشحالي راشي نو زما ګرانو مشرانو زه ډېره خفه کېږم چې تاسو دلته کې هسې در په در یئ او اوس چې د پېښور کې دا کوم حالات دي او کوم سلوک تاسو سره کېږي په دې زه ډېره غوسه هم یم او خفه هم یم او ځکه تاسو سره دلته راغلي یو چې یکجهتي وکړي یو ځای به ودرېږو که تاسو شاته کېږئ نو دا خویندې به هم نه شاته کېږي زه درته دا خبره په کلکه وایم چې تاسو به کېدای شي مسؤلیتونو کې راشئ یا به درته دغه وشي خو موږ به در سره میدان کې ولاړ یو دا مې در سره وعده ده خدای دې کامیابه کړي موږ در سره یو دا خبره به موږ کور په کور رسو ستاسو ته دا جایز حق دی دا جایز مطالبه ده دې کې ما ته هېڅ داسې سیاسي خبره نه ګورې سیاست بده خبره نه وي ځکه چې سیاست د حق خبره کوي د انصاف خبره کوي دا بده خبره نه ده خو ستاسو دا خو ډېره وړه دغه ده چې زموږ کورونه او دوکانونه هم روان کړي دي موږ له دا معاوضه راکړي او بله پیسې دی ساتلي دي هر وخت یې ځان له کله جازونه او کله څه جوړوي نو دا به تاسو له موږ اخلو تاسو سره به موږ یو که دلته نه پوره کېږي چې بل ځای ځئ نو در سره به یو ښه خیر خدای پاک